زمونږ لکه څنګه چې ته وویل چې د پنشن باره کې خبره ده دا خلک راغونډ شوي دي که دا مسله حل نه شوه نو انشاءالله موږ به روډونو ته هم راوځو روډونه هم بندوو او بل زمونږ د تنخواګانو کټوتي چې کومه کېږي نو دا هم یو ظلم دی مهنګایي ډېره زیاته ده او تنخواګانې کمې دي بل زمونږ اصل خبره لینډ اونر ده چې دا سکولونه پرایویټ کېږي نو موږ سره دې خلکو معاهدې کړي دي دې خلکو موږ سره شتامونه کړي دي چې دا به 100% ستاسو کوټۍ تاسو لمونږ دا کېږي اوس دې کې دیوه مخالفت کوي دې کې اولبیا مخالفت کوي نو موږ دې کمزوري نه ګڼي انشاءالله څه سکولونه خو بند دي خو که دې دا مداخلت کوي نو موږ به دا نور سکولونه هم بندوو ټول به ورته تعلیم وو او زموږ دا مطالبې چې نه شي هغه به بند دي چې کومې پورې زموږ او په ټوله صوبه کې به احتجاج منګ چې نن په کومه موضوع وروتیو دا پنشن اصلاحات باره کې او دا سکولونو پرایویټایزیشن په باره کې چې زموږ دا سکولونه دا کم لنډونرو چې دا کم ځایونه ورکړي دي او دا دي پرایویټ کوي نو موږ دا خپل ګورنمنټ او چارواکو نه دا مطالبه کوو یا دې موږ لا د دې پیسې راکړي شي خو پیسې نه راکوي یا نو بیا موږ دا دغه برقرار وساتي موږ ته د خپل حق میلو شي خو چونکې داسې نه کوي موږ به ټول آل لنډونر روزو او دا ټول سکولونه به تعالی کوو او د ګورنمنټ نه دا مطالبه کوو چې زموږ په دې خبرو دې زراور شي خو چونکې دې په دې زراور کېږي نه نو څنګه چې نن موږ دې روتیو داسې به بیا روزو موږ آل کلاس 4 ملازمین لنډونر ډسټرکټ مردان برابر کېږو او د زوار خان صاحب په قیادت کې به موږ روانېږو چې څومره لنډونر یو په دې ډسټرکټ مردان کې موږ د ګورنمنټ نه بار بار دا مطالبه کوو چې زموږ دا پنشن اصلاحات او دا سکولونه د سرکاري کوي نه او که چېرې سرکاري کوي موږ له دې خپل عوض راکړي